د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اولاد. د موحرینو او محدثینو دې باندې اتفاق دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څلور لوڼه دي وي، او د ډېر تحقیق دا دی چې دوی کې ټولو نه مشره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وه، بیا حضرت رقیه، بیا حضرت ام کلثوم، بیا حضرت سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. زامنو کې البته ډېر اختلاف دی چې د هغې وجه دا ده چې دا ټول په وړوکوالي کې وفات شوي وو، او عربو کې په دغې زمانه کې د تاریخ اهتمام څه داسې نه و. د صحابو په شان جانثاران هم دغه وخت پورې په کثرت سره نه وو چې هره خبره پوره محفوظه شوې وي. د اکثرو تحقیق دا دی چې درې زامن حضرت قاسم، حضرت عبدالله، حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه شوي وو. بعضو ویلي دي چې څلورم زوی حضرت طیب او پنځم حضرت طاهر رضی الله تعالی عنه وو. دارنګې پنځه شو. بعض وایي چې طیب او ظاهر دواړه د یو زوی نومونه دي، دارنګې څلور شو. او بعض وایي چې هم د حضرت عبدالله نوم طیب او طاهر وو، دارنګې درې زامن شو. او بعضو دوه زامن نور هم ښودلي دي، مطیب او مطهر رضی الله تعالی عنه لیکلي دي چې طیب او مطیب رضی الله تعالی عنه یو ځای پیدا شول، او طاهر او مطهر رضی الله تعالی عنه یو ځای پیدا شول. دارنګې اووه زامن شو، خو د اکثرو تحقیق د درې زامنو دی، او د نبي علیه الصلاۃ والسلام ټول اولاد د حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه نه سوا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه پیدا شوي وو.